الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت، قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو، دا آخری لسو سورتونو چې کم وعده و تاسو دا آغی دا تقریباً چې کم دن آغا پنځم نمبر وم نمبر شپږم نمبر صورت ته دینا پس څلور صورت دي. دا صورت تا صورت النصر وای، کوم چې مونږ اذا جاء نصر الله وایو او په دې اول آیات کې دا نصر لفظ راغلی دی، د دې وجنه وته سورۃ النصر وای. دویم نوم دې سورۃ ته سورۃ التودیع وای. د دې سورۃ النصر دویم نوم سورۃ التودیع دی. تودیع په معنا د رخصتۍ سره، ځکه په دې کې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د رخصتۍ تذکره ده چې د دنیا نه د هغې رخصت چې کمدنو کېږي هغې طرف ته اشاره ده. نو په دې صورت کې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړلو طرف ته هم اشاره ده او د مکې معظمې د فتح کېدو هم چې کمدنو خوشخبري ده. دا صورت په اعتبار د نزول سره چې د آسمان نه کوم صورتونه نازلېدل دا د هغې 114 نمبر دی، آخري صورت دی. کل صورتونه قرآن کریم کی 114 دی، په دې کې دا 114 نمبر صورت دی، آخري کامل صورت دا نازل شوی دی. د دې نه پس مکمل صورت نه نازل شوی، یو آیت دو آیت راغلی دا غیر ته بیا وضاحت کوم، لیکن کامل صورت چې نازل شوی دی نو هغه صرف دا صورت دی آخري. لکه څنګه چې د قرآن کریم د ټولو صورتونو کې اول صورت کامل نازل شوی دی نو الحمد شریف دی. الحمد شریف اول کامل صورت نازل شوی، اگر چې د هغې نه مخکې آیتونه نازل شوي دي، یعنی د صورتونو صحیحې نازل شوي دي، کامل صورت صرف الحمد نازل شوی دی. صورتونو صحیحې هغه نازل شوي لکه سوره علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دا 15 آیاتونه
د سوره علق اول نازل شو، بالکل اول د وحی ابتدا د دینه شوی و. او د دینه پس چې کوم دنو بیا د سوره مدثر یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، بیا پسې دا یو څو آیتونه نازل شو. خو کامل صورت چې نازل شوی دا الحمد شریف دی. دا سری نو د دې وجه نه موږ تاسو چې تفسیر کې وایو چې د قرآن کریم د ټولو نه اول صورت چې نازل شوی الحمد شریف، نو بیا بسوک دا باندې اعتراض وکړي چې اول خو د سوره علق دا 15 آیتونه نازل شوي، نو ته به ورته وایې چې زه کامل صورت یادوم، آیتونه نه یادوم، کامل صورت هغه الحمد شریف نازل شوی. نو کامل صورت د ټولو نه آخري صورت دا سوره نصر ده، اذا جاء نصر الله والفتح. داسې یو وخت و چې په مکه معظمه کې د مکې مشرکینو د عقاید و جهان سره سم د قتل منصوبې جوړولې، او دا په دارالندوه کې چې کمدنو دا مشوره وکړله چې بس نور چې کمدنو هغه سره مونږ د دې شخصیت مقابله نشو کولو، سانه چې لالچونو هغه خو مونږ ورته ورکړل، خو هغه لالچونه چې کمدنو قبول نشو تر دې چې مونږ ورسره تقسیم کار مو کوم مخکې صورت کې چې یو کال به مونږ ستا د معبود عبادت کوو، بل کال ته زمونږ د بوتانو عبادت کوه، خدا تقسیم کار یې ما سره ونه مانه. نو یو خبر هم نه مانی، نه چې کمدنو هغه سره دا لالچ چې مونږ به درته یو ښایسته ښځه درکو په عربو کې چې په کمې باندې هم ته ګوتې ږدې، یا به دله دانه دانه دولت درکو وغیره، یا سره زر سپین زر، یو لالچ هم نه مني. نو بس آخري مونږ سره علاج دا دی چې هغه چې کمدنو هغه سره قتل یې کړو، یعنې شهید یې کړو. د دې لپاره چې کمدنو هغه سره منصوبه تیاره شه. دارالندوه کې ما تاسو وایي چې دارالندوه د خانه کعبې ته مخامخ د دې یو میټینګ روم و، هغې کې به دې چې کمدنو هغه سره هغه د جاهلیت زمانه کې مشورې کولې. نو دا مشوره هم شوه چې بس اوس باقي نور څه چاره نشته دی، چونکې حضور مبارک مخکې صحابه مدینې منورې ته هجرت دپاره لېږلي وو، صرف عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم چې کمدنو مکه معظمه کې لا پاتې وو، او حضرت ابوبکر صدیق راته وو یې ځان سره ایثار کړی وو. کله چې دې دا میټینګ وکړو حتمي فیصله وشوله چې بس اوس باقي چې کوم دا د لارې نه اخوا کوو چې لاره راته اوزګاره شي. دا خبره جبرائیل علیه السلام عقاید و جهان سره سم ته راوړلو چې بس هجرت وکړه او ځان چې کمدنو هغه سره وباسه، هجرت وکړه. حضور علیه السلام حضرت ابوبکر ته راغوښتو او ورته دا خبره وکړله چې دغسې مسله ده، کفارو میټینګ کړی دی او زما د قتل منصوبې تیاره کړې ده، او ما ته جبرائیل علیه السلام راغی د باری تعالی طرف نه دا حکم راولېږه چې بس اوځه مدینې منورې ته چې هغه وخت کې یثرب وله، یثرب طرف ته هجرت وکړه. چې څنګه دا خبره وکړه نو ابوبکر ته ورته چې الصحبة الصحبة، ما هم ځان سره بوځئ، ما به هم ځان سره بوځئ. به هر صورت حضور علیه السلام ورته چې صحیح ده، تاریخي روایاتو کې راځي چې حضرت ابوبکر ته د مخکې نه 2 اوښې تیارې کړې وې مضبوطې د هجرت دپاره، او دا یې خواهش و چې ما به خامخا حضور السلام ځان سره بوځي، نو یو اوښه د ځان دپاره او یو اوښه چې کمدنو هغه سره هغه د حضور مبارک دپاره هغه تیاره کړې وه. او په دې د جبرائیل علیه السلام چې دا کم خبر راوړی ورته دا یې هم ویلي چې تاسو به پړاو کوئ د جبل سور چې کمدنو هغه سره په یو غار کې چې غار سور ورته وایي، د جبل سور په یو غار کې چې غار سور ورته وي، په هغې کې به چې کمدنو تاسو دمه کوئ، سفر چې شروع شي هلته به ستاسو د دمې او دارنګې چې کمدنو هغه سره آخري د پړو ځای وي. دا ټولې خبرې هغه چې کمدنو هغه سره ورته شوې وي. دې وخته او د دې راز صرف حضرت ابوبکر ته معلوم و، عقاید و جهان سره جبرائیل علیه السلام 2 کسانو نورو ته معلوم و. یو د حضرت ابوبکر ته زوی عبدالله نوم، عبدالله ابن ابي بکر، او بل یو سړی و هغه لا ایمان نور راوړی، عبدالله ابن اریقط، هغه ته دا راز معلوم و. اصل کې هغه ته چې کمدنو هغه سره حضرت ابوبکر ته چې کمدنو دا ویلي و چې هغه د دې لارو ماهر و، په غرونو کې لارې معلومول دا چې کمدنو کارې داره ده، هر سړی هغه لارې نشي معلومېلی، د هغې لارې د هغې خلکو ته معلومې کوم چې د هغې ماهري. نو دا د غرونو د لارې ماهر و د عبدالله ابن اریقط. دی لا ایمان نور وړی، بلکې دا هغه کسانو کې شامل و
کم چې د حضور علیه السلام خلاف مخکې یو مشوره شوه چې بنو هاشم سره بایکاټ دی او 3 کالو پورې دا شعب ابي طالب کې چې دقسې محصور و. حدیث مبارک کې راځي بخاري شریف الله یناکحوهم ولا یبایعوهم چې نه به ورسره د نکاح او رشتې سلسله ساتو او نه به ورسره اغشتل خرڅول کوو. په شعب ابي طالب کې 3 کالو پورې حضور مبارک سره د خپل قوم دا چې کوم نه هغه سره دقسې محصور و او دغه سو مطالبه سوه چې بس تر هغې و تاسو محصور یې څو پورې چې تاسو مونږ ته د حضور علیه السلام حواله کړي نه تر هغې پورې محصور یې. قدرت ته ګوره که معاهده چې لیکلې شوې وه هغه وینو وخوړله خانه کعبه کې ځوړنده کړې وینو وخوړله ایینه پس چې کوم نه هغه معاهده ختمه شوه. به هر صورت لرې نظم بیا زموږ مقصد پاتې کېږي. نو دې کسانو ته هغه کم چې د حضور علیه السلام خلاف کومه معاهده شوې وه نو د عبدالله ابن اریقط هم هغه کسانو کې مخالف فریق طرف ته هغه وخت کې او تر د هجرت په دې موقع هم دا چې کوم لا کافر و. لیکن ابوبکر ته د سره مخکې نه مشوره کړو چې ته به 3 ورځې پس راځې او د غار ثور نه به مونږ اوچتې او په یو نابلده لاره به مونږ یثرب ته بوځې یو نابلده لاره باندې چې هغه چاته معلوم نی دا به مونږ چې کوم دی هغه سره یثرب ته بوځې او 10 درهم یې ورته منلو سو 10 درهم چې طالب مونږ د دې 10 درهم چې کوم دی هغه سره عوض او دارنګې چې کوم دی هغه سره هغه دغه درکو بدله. دې وخته کفار مکه چې کله وقتل چې حضور علیه السلام خو زمونږ د ګوتو نه ووته لیوانیان شول یو طرف ته بل طرف ته منډې یو طرف ته بل طرف ته چې چېرته په ګوتو راشي او بیا چې کوم دی هغه سره نور هم د هغې هغه حیرت زیات شو چې اعلان وشو چې کم سړي حضور مبارک پیدا کړ نو 200 اوښان به ورته په انعام کې ورکو. 200 اوښان دا د هغه زمانې چې کوم دی هغه سره هغه 200 اوښان په دې زمانه کې 200 اوښان چې کوم دی هغه سره هغه یعنی 2 کروڑ روپے کم حساب سره ځکه 100 اوښان دا د 1 کروڑ یو اوښ کم از کم چې کوم 1 लाख روپے قیمت لري نن سبا صحیح شو. نو 200 اوښان کم او بیش چې کوم 2 کروڑ روپے شوې دا 2 کروڑ روپے چې کوم دی هغه سره هغه دی اعلان کړو چې که چام حضور علیه السلام پیدا کو نو هغه ته مونږ 2 کروڑ روپے انعام ورکوو نه 200 اوښان به ورته انعام ورکوو. او دلته دې سړي سره وعده پسه شوې وه چې ته مونږ ورسې یثرب ته نو تاله به مونږ چې کوم دی نو 10 درهمه درکوو. 10 درهمه هغه وخت کې د یو اوښ قیمت و 10 درهمه د یو اوښ چې کوم دی هغه سره قیمت و. خو دې سړي دا خبره وه هغه پخوانو خلکو کې چې کومه وعده به یې وکړه که کافر و که هر دین سره یې تعلق و خو وعده به یې سرته رسوله. هغه یو کم 100 اوښان یعنی یو کم 200 اوښان هغه چې کوم دی نو پلته ووه لیکن خپله وعده یې سرته ورسوله چې هغه 10 درهمو دپاره دې ته لاره برابر کړه او کافر عبدالله ابن اریقط. او همدغه خبره وه چې د دې غټ همت د وجې نه باری تعالی بیا دته ایمان نصیب کړه عبدالله ابن اریقط ته باری تعالی چې کوم دی هغه سره بیا ایمان نصیب کړه. به هر صورت کله چې دی دا مکې معظمې نه ووتل غار ثور کې چې کوم دی پناه واخیسته. غار ثور تاسو چې څوک هم عمرې ته تلي حج ته باری تعالی د هغې قبول کړي چې څوک نه تللی باری تعالی دې بوځي. نو موجوده وخت کې چې ورته پوړۍ هم لګېدلې غار ثور ته نو چې ښه مضبوط او دارنګې توانا سړي نوم چې کوم دی نو 100 ګنټه کې یا ګنټه کې برختی شي 100 ګنټه کې یا ګنټه کې چې کوم دی هغه سره هغه برختی شي غار ثور ته. نو غار ثور کې چې کوم دی هغه سره هغه دی پناه واغشته آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم او دارنګه حضرت ابوبکر صدیق راته و. دلته کې دوی یو کس چې کوم دی هغه سره د بنو مخزوم یو کس و چې هغه په دې نښو نښانو کې ډېر تکړه و د دې قدمونو په نشاناتو کې کوجي چې ورته وایي ستاسو په اصطلاح کې په هغې کې ډېر تکړه و. نو هغه به د قدمونه د نشاناتو نه معلومول چې دا کسان په دې لاره تللي دي او په دې ځای کې دی ناست دي او ستاپ شوي دي. هغه ته هم چې کوم دی نو څه پیسې ومنلې دوی ورته یې چې یاره ته مونږ ته د نښو نښانو نه معلومه کړه چې دی کوم ځای کې دي او کوم ځای پورې تللي دي. هغه ورته وایي صحیح ده دې ته کوجي وایي. په دې وخت کې مسله ورته وایم دې وخت کې چې کوم دی نو عام طور چېرته غلا ملا شوي نو په دې سپو سره د هغې معلومات کې هغې ته کوجي کتې وایي صحیح شو. پسپو سره د غلا معلومات کول شرعي د دې څه حیثیت نشته په دې ته غل نشي رانیولی. البته دا یو رهنمایي ده یو قرینه ده
د دې نه پس چې کوم دن هغه سړی ته ونیسي او هغه چې کوم دن هغه سره هغه پس طریقه باندې داده شي نو بیا خو صحیح ده، ورنه کني د غلا د ثابتولو دپاره چې کوم دن هغه سره هغه ګواهان دي چې هغه ګواهان ګوی ورکړي چې دا سړی مونږ لیدلی چې دا غلا کوله او پسپو سره هغه چې کنه د یو سړي جرم نه ثابتېږي، دا خبره شرعي مسله. نو به هر صورت هغې روان شو چې روانو چې کله د غار دی خولې ته ورسېده بدقل ته کې ودرېده چې دا دی پورې چې کوم دن هغه سې د قدمونو نشانات دي او قدرت ته ګوره چې په دغه وخت کې دا د حدیثو دغه دی چې د دې غار د پاسه چې کوم دن هغه سره جولا باقاعده جاله جوړه کړې وه او د هغې د پاسه بیا مسند احمد چې کوم دن حدیث مبارک دی چې کوترې باقاعده چې کوم دن هغه سره د هغې جاله وه د هغې د پاسه. نو هغه کسانو چې دوی ویلې دې ځای پورې راغلي دي دې ځای کې نو هغې ورته تللی وانې ستا دماغ کار نه کوي، حالانکې هغه سړی په حقه و په حقه و خو بس خدای پاک چې کوم دن هغه سره حفاظت کوي. کله چې هغه وویلې دې ځای پورې راغلي دي او نشانات د قدمونو تر دې حده پورې دي نو چې هغه وکتل چې غار د هغې د پاسه جولا جاله ده او دننه ننوتې جولا جاله نه ده وړانه او د کوترې جاله چې کوم دن هغسې همغسې هوبهو موجود ده نو هغې ورته تلې ونې وایي ته ګډې وړې وې اردې بردې وې څنګه چې کوم دن هغسې دې دی پورې راغلي و په دې غار کې وایي. او دغه وخت کې یو بله نکته راته وویل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رته هو هغه چې کوم دن حضور علیه السلام ته وفرمایل چې کله غوندې هغې چې کوم دن سر را لاندې کړي نو مونږ به وویني. نو قرآن کریم کې د هغې لا تحزن ان الله معنا مه یریږه او خفګان مه کوه الله زمونږ سره دی. او حدیث مبارک کې راځي ما ظنکم باثنین الله ثالثهما د داسې دوه کسانو مبارک ستا څه خیال دی چې دریم ورسره باری تعالی دی، مطلب باری تعالی زمونږ حفاظت کوي زمونږ سره دی. لکه څنګه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویل کله چې دریای نیل ته ورسېدل نو فرعونیان ورپسې را روان وو. موسی علیه السلام قوم وایي انا لمدرکون مونږ خو بس را لاندې شو او دا خلک راوسېدل نو هغې ورته کلا ان معي ربي سیهدین ما سره زما رب دی ما ته به لاره برابروي، لاره یې ورته برابر که په دریاب باندې پورېستل او فرعون یې سره د واړه تکبیرونه چې کوم دن هغې کې غرق. نو دغه رنګې عقاید و جهان څه فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا او حدیث مبارک کې خود عقاید و جهان سم فرمایي چې لا سره ما ظنک باثنین الله ثالثهما الله چې کوم دن ورسره هغه دریم دی. دلته یو نقطه راته بعضې بدبخته داسې کون ذهن خلک په دنیا کې ډېر چې کوم دن هغه سره شته دی. بعضې بدبخته په دې موقع کې وایي چې حضرت ابوبکر ته دا خبره دې دپاره کوله چې دا خلک ووري او دارنګې چې کوم دن هغه سره هغې روچت شي او حضور علیه السلام شهید کېږي. ناچ نه جانے انګن ټیړه صحیح شو کنه. دا بدبختۍ د چا چې عاقبت خرابي او د چا چې کوم دن هغه سره هغه محبوط الحواسی ذهن یې کار نه کوي لیونی وي نو داسې خبرې کوي. صحیح شو ځکه چې دا د سر انعام صرف د حضور مبارک د پاره نو دا د حضرت ابوبکر صدیق رته د پاره مو دا کم انعام چې هغې 200 اوښان ایستي او اعلان یې کړو دا د دې دواړو چې کوم نو د سر د پاره و. نو څرنګه به داسې خبره وه چې حضرت ابوبکر ته خبره وکړه دې دپاره چې هغې ته دا خبره ورسي او هغې راښکته شي او دارنګې حضرت او حضور مبارک شهید کړي. نو حضرت ابوبکر ته خو به هم شهید و. صحیح شو. دا هغه سړی کوي چې د هغې عاقبت خراب وي. شته په دنیا کې ډېر داسې خلک شته به هر صورت. نو هغه درې ورځې پس چې کوم دن هغه سره بیا دا شخصیت عبدالله ابن اریقط لاړ او دارنګې هغې چې کوم دن په انجان لاره باندې اوس دا مکې معظمې نه مدینې منورې ته چې کوم دن هغه سره دوه لارې هغه زمانه کې به کومه لار استعمالېده هغه ډېره لرې وه. اوه جنگ بدر چې کوم لاره باندې کوم علاقه باندې شوي په دغه لاره باندې چې کوم دن هغه سې د مکې معظمې نه مدینې منورې ته تلل په دغه لاره باندې به تلل. صحیح شو. بیا موجوده وخت کې د سعودي حکومت چې کوم دن هغه سره هغه لاره بدله کړه او دارنګې چې کوم دن هغه سره شارع الهجرت او طریق الهجرت یعنې چې په کوم لاره باندې دا هجرت شوی او حضور مبارک په کومو لارو تللی نو دا روډ اوس په هغه لاره باندې دی دې ته شارع الهجرت وایي او دارنګې طریق الهجرت ورته وایي. نو به هر صورت کم خلق چې د حضور علیه السلام چې کوم دنو د سر د پاره انعام ورکړو د هغې د قتل منصوبې یې کولې او حضور مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړو یثرب ته چې بیا د هغې نوم مدینه منور شه
اته کاله پس د هغه هجرت نه اته کاله پس چې کوم نه هغه سره هغه د مکې د فتح چې کوم نه هغه سره هغه باری تعالی خوشخبری ورکړه او اته کاله پس چې کوم نه هغه سره مکه معظمه بیا لګیا د فتح کی اته کاله پس دا د دنیا د سترګو او قتل چې هغه خلق کوم چې د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د قتل منسوبې کول ماغه خلکو بیا مافیان غوښته او ماغه خلکو سکول بیا مافیان غوښته نو په دې صورت کې په سورۃ النصر کې چې دویم نوم سورۃ التودیع دی په دې کې د فتح مکه طرف ته اذا جاء نصر الله والفتح فتح مکه طرف ته اشاره ده کله چې سن 8 هجری کې عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نه هغه سره صحابه ته حکم وکړي چې د مکه چې کوم نه هغه سره هغه غزوه ته ودارنګ د هغه فتح کولو د پاره ځونو لزر صحابه ورسره سو لزر صحابه او دا لزر صحابه چې کومونو دا د تورات بینه چې کوم نه هغه سره خوشخبری و او دا هغه چې کوم نه هغه سره د مخ کې نه یو قسم لدغه چې دا فارقلی چې کوم نه هغه سره عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم دا با راضی مکه به فتح کوي او دا رنګ چې کنه د غرونو پسوکو برازي لزر کسان به ورسي لزر دا په تورات کې باقاعده لیکل شوی موجود دی لیکن وروسته بیا عیسایانو او يهوديانو هغه تحریف وکړه چې تحریف وکړه د 100,000 کسانو په ځای 10 لک ولیکل د 100,000 کسانو په ځای څوک 10 لک ولیکل د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره کم چې مخکینی مفسرین حضرات تی هغه کوشش کړي دي چې هغه چې کوم نه هغه سره موجوده انجیل او تورات وغیرہ کې دي چې کوم نه هغه سره د 100,000 کسانو په ځای 10 لک لیکل دي هغه زاړه اناجیل او دارنګ چې کوم نه هغه سره هغه تورات وغیرہ پیدا کړي دي او هغه نه باقاعده چې هغه کې کتلی باقاعده 10,000 نفوس قدسیه لیکلي دي مطلب دا د هغه تحریف چې ځکه چې بیا خو چې کوم نه خبره ثابتېږي او چې زمونږ په تورات او انجیل کې دا خبره چې 10,000 کسان وسو مقلد 10,000 کسان سره مکه معظمه فتح شو نو بیا خو زمونږ خلک ټول مسلمانې نه دی وجنه دا غي د پاره چې کوم نه په خپل کتابونو کې تحریف وکړ او د 10,000 کسانو په ځای 10 لک کړل 10 لک کړل بهر صورت کله چې عقاید او جهان سره مکه معظمه ته راغی او تشریف وروړ را نږدې شو نو حضور اسلام حکم وکړ چې تاسو صحابه تقسیم کړو د الله زره چې څوک به په دې لار لاړ شي څوک په دې لار څوک په چې هر طرف نه خانه کعبه ته چې کوم نه هغه سره راوځي د یو لارې چې کوم نه هغه سره د هغه د لښکر سربراه حضرت سینا خالد ابن ولید رضی الله چې دا دغه وخت کې ایمان راوړو خالد ابن ولید رضی الله خالد ابن ولید رضی الله چې په کومه لار ته صرف په دې ځای کې لغونه چې کوم د کفارو سره مقابله راغلی و چې پاغه کې دیارلس چې کوم نه هغه سره هغه کفار او 2 صحابه شهیدان شوه دیارلس د هغه طرف نه او دو په کومه لار باندې چې تو نو په دې لار باندې چې کوم نه هغه سره قریش مکه را مخه ته شول او ورته چې په دې لار دې مونږ پرېږدو هغه ورته چې ګورا ستاسو د پاره د عقاید او جهان سلام طرف نه چې دا حکم دی چې کم کسان مقابله ته نه راځي موږ دغه خلاف تور نه چتو د زنانو د ماشومانو د بوډاګانو خلاف تور نه چتو کم کسان چې په کور کې ناشتي دغه خلاف موږ تور نه چتو نو خدانه چې تاسو د لارې نه خوښه تاسو موږ نه وایو او نه تاسو سره چې کوم نه موږ جګړه کوو خو هغه نه منله او غلار نه پرې خو نه هغه سره سلوغونه مډوی رو شو پاره کې چې کوم نه دیالس داغي طرف او 2 صحابه دا شهیدان شوه او دیالس داغي د طرف هم مړ شوه دقه یو چې کوم نه هغه سره هغه دغه پکې مخه تر راغله او معرکه نو ټول په امن سکون سره خانه کعبه ته ورسېدل کله چې خانه کعبه ته ورسېدل او خانه کعبه باندې داغي چې کوم نه هغه سره هغه یو قسم لا گرفت برابر شو نو کم چې هغه غټ مشرکین هغه تختیدل باغ نه اختیار کړ هغه کې چې کوم نه هغه سره هغه وحشی ابن حرب چې دا حضرت سید الشهدا حضرت حمزه تاو چې کوم نه داغي قاتل دویم اکرمه ابن ابو جهل دا ابو جهل دی اکرمه ابن ابي جهل دا او تختیدو او بل چې کوم نه هغه سره حبار ابن اسود دا او تختید دا حبار ابن اسود دا حضور علیه الصلاۃ والسلام لور حضرت زینب داغي د خاوند د ابو العاص ترو د ابو العاص او دی والی تختیده دې ځکه تختیده چې کله حضرت سینا زینب راته هجرت کو خاون خو هغه سار کالته ابو العاص چې کله هغه هجرت کو نو ورته چې تا ته د خاون اجازت شته د کنيشته وته نشته دي نو ورته چې نه بځي دی حبار ابن اسود ته چې نه بځي او ته چې زمبا نو
د خپې نه یې ونیول او د اوښ نه چې کمدنو لاندې را خطا کړ چې هغې سره د هغې هغه وخت کې چې کمدنو امید و هغه هم ساقط شو او هغه زمانې نه چې کوم په بدن کې نقصان راغلی نو د هغې نه بیا وفات هم واقع شو د هغې نه بیا چې کوم د هغې وفات هم واقع شو ده هغه ظلم کړی و نو هغه ظلم ده ته مخامخ و نو دې وجې نه چې کوم دې متښتېده حبار ابن اسود هم متښتې وحشي ابن حرب د عقاید جان سلم ترا سید الشهدا همدا ده ته شهید کړی و هغه متښتېده او اکرمه ابن ابي جهل چې دا د ابو جهل زوی و او دانګې لکه د پلار ډېر خطرناک و نو دام چې کوم دی هغه سره وتښتېد حضور علیه السلام یو جنډه چې کوم دی هغه سره دغه وخت کې سمندر چې کوم دی د مکې معظمې نه 30 میله فاصله باندې و د مکې معظمې نه سمندر 30 میله فاصله دا جده چې کوم دی دغه وخت کې دا ښار و آباد نو جده ښار آباد نو حضور مبارک یو جنډه دا چې کوم دی هغه سره په صفا غر باندې ودروله د فتح جنډه او یو حجون یو مقام دی هلته کې ودروله او بیا چې کوم دی هغه سره هغه خلکو ته اعلان وکړه چې راشي چې کله رالل نو بیا حضور مبارک ټولو ته ویلی چې تاسو زنانه سړي ټول چې تاسو ګوره فلانې زما فلانې صحابي شهید کړی دی فلانې محکم فلانې کار کړی دی دا ټول یو خو راغلی په یره او یو چې دا خبره ورته کوله نو نور هم چې کوم دی هغه سره په یره کې رالل چې اوس به را سره څه کوي دا ټول هر څه چې ورته وویل او هغې ښه چې کوم دی هغه سره په دې خیال کې شو چې بس مونږ ولاړو ځکه چې دا جرمونه خو مونږ کړي دي نه اخره کې ورته لا تسریب علیکم اليوم نن تاسو باندې څه پکړ نشته ټول معاف ټول چې کوم دی هغه سره معاف نو چې کله دا اعلان یې واورېده نو بیا دی را میدان شه چې حضرت څه کسان خو تښتېدلي دي څه کسان خو د یارې نه تښتېدلي دي آیا چې کوم دی هغه سره هغه حبار ابن اسود ته معافي ده وی حضور مبارک کو فرمایي چې هغه ته معافي ده چې هغه کم دا حضور مبارک د لور چې کوم دی هغه سره وفات د هغې د وجې واقع شوی یو قسم لا بیا ورته وی چې وحشي ابن حرب ته معافي ده و یو وحشي ابن حرب ته معافي ده بالکل خو یو خبره ده چې ما ته مخې ته نه راځي ځکه چې ده چې کوم دی سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله د هغې ډېر زیاته بې حرمتي کړې وه سترګې چې کوم دی وله زخمي کړې وې دارنګې چې کوم دی هغه سره غوږونه یې کټ کړي او هنده چې دغه وخت کې لا مسلمان نه و د ابو سفیان چې کوم بیبي د حضرت سیدنا امیر المؤمنین رضی الله عنه هغې چې کوم دی کلیجه راایستې وه هغې باندې چکونه لګولو دا ټولې خبرې نو وحشي دپاره دا یو شرط و چې بالکل معافي هغه ته هم ده خو مخې ته به نه راځي ما ته خپل تره راځېږي مخې ته به نه راځي بیا چې کوم دی هغه سې د عکرمه ابن ابي جهل چې ښځه هغه ام حکیم راغله او ورته چې دا مسلمانه شوې دغه وخت ورته چې زما خاوند اکرمه هم تښتېدلی د هغه دپاره معافي ده و یو د هغه دپاره هم معافي ده خو دا اکرمه چې کوم دی هغه سره سمندر باندې تښتېده نو هلته چې کوم دی هغه سره تلو او د بیړۍ په واسطې باندې چې کوم دی هغه سره چېرته یو طرف کې پناه اخېسته چې کله دې ښځې ته دا خبره حضور مبارک وفرمایل چې هغې ته هم چې کوم دی هغه سره هغه معافي ده نو هغې ویلې چې زما خاوند به داسې ونه مني تاسو څه نشاني راکړئ چې زه هغه ته وښیم هغه مطمئن شي حضور مبارک تور پټکې والیو تور پټکې را دغه کو دی والا به تورې نشاني ورکړي چې دا هغه ته وښایم چې دا د هغې طرف نه تا ته هغه معافي ده کله چې دا ام حکیم د عکرمه چې کوم دی نو بیبي لاړله سمندر غاړې ته هلته قدرتي څه داسې آفت راغلی چې هغې هوا واپس دې غاړې ته راوړي هوا واپس دې غاړې ته راوړي کله چې دې خاوند ولید هغه وایي چې لکه چې سمه حادثه راغله او حضور مبارک سړي څه کې خو زنانې هم نه دي معاف کړی ځکه د ما دا ښځه را تښتېدله اوس هغه ته دا پته نه وه چې هغه د معافۍ چې کوم دی هغه سره د هغه یې راوړه خوشخبري نه هغه پریشان او زر راووته چې ولې خیر خو دې څه مسله ده لکه چې تاسو هم چې کوم دی هغه سره هغه حضور علیه السلام پرې نه ښودی ستاسو هم بې حرمتي وکړه وغیره ورته نه خبره داسې نه ده د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم د طرف نه مې تا دپاره خوشخبري راوړې د معافۍ هغه ورته چې نه دا خو زه نه منم شاید چې دا څه چالي دا څه چال او په دې طریقه ما چې کوم دی قابو کې ورته چې نه چال نه دی او باقاعده د هغې یو نښه مې راوړه ده پټکې چې کوم دا د هغې نښه ده به هر صورت چې کوم دی هغه سره دا د فتح مکې نو په دې صورت کې د فتح مکې طرف ته اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغله یعنې راشي هغه امداد او کومک د باري تعالی او دارنګې فتح د مکې وشي ورأیت الناس او ته ووینې خلکو لره یدخلون فی دین الله افواجا چې ننوځي او داخلېږي په دین د باري تعالی کې چې کوم دی نو جوق در جوق جوپې ګروپونه فسبح بحمد ربک پس ته پاکي بیانوه سره د حمد رب
واستغفره او دارنګ چې کوم استغفار واړه انه کان توابا بشک دغه باری تعالی توبه قبلون کړي تفصیل به ان شاء الله بیا آینده جمعه کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وتخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد دعا کہ زموږ تاسو مشران کوم چې وفات دي باری تعالی مغفور او مرحوم کې بالخصوص چې کوم نن په دې وړاندې چې کوم نن هغه سره هفته کې زموږ مرګره ضرور زاهد چې کوم نن هغه سره میډیکل سٹور والا داغي والد ګرامی وفات شوی خصوصی دعا کہ باری تعالیٰ آگے تو مغفرت کاملہ عاجلہ نصیب کے خبر ہمارے باری تعالیٰ منور معطر کے پسماندہ کان خدا بک صبر جمیل ورکے اور باری تعالیٰ پزربان صبر پٹھے اولا گول کے زمونږ یو بل ملګری رور دی هغه د دعا لپاره خصوصي خواست کړی دلته چټۍ رالیږلی یو بل رور اوس د جمع نه مخکې ویلې چې هغه چې کوم نه څه پریشانو سره مخامخ خو اوس څه مخې ته ورته لاره کولو شوې ده او ستاسو په واسطې سره دعا غواړي چې باری تعالیٰ د کار کې خیر او برکت واچي باری تعالیٰ د ټولو کاروبار کې خیر او برکت واچي د دنیا آخرت خوشحالی نصیب کې مصیبتونو ازمایښتونو باری تعالیٰ حفاظت وکړي کم کسان بیماران دي حاضر جمع کې دي کورونو هسپتالونو کې باری تعالیٰ ټولو ته صحت کامل عاجل ورکړي د چا اولاد نشه باری تعالیٰ ورته نیکعمله صالحه نارینه زنانه اولاد ورکړي د چا صرف چې کوم زنانه اولاد دی باری تعالیٰ ورته نارینه هم ورکړي د چا دواړه شته الله جل شانه صحیح جانشین وګرځولی کې او د سترګو یخوالی وګرځولی کې او دارنګې چې کوم نه هغه سه په دین باندې شاد او خاد کې د چا روزګار نشه باری تعالیٰ ورته د حلال روزګار ورکړي د چا روزګار شته الله هغه کې خیر او برکت واچولی کې د دې زمانې فتنو حوادثات هم باری تعالیٰ محفوظ او مامون وساتي بالخصوص زموږ د وطن ته دعاو کې پته نشي چا نظر لګېدلی څوک په شکل کې راپاسي څوک چې کوم نه د انبیاو بې حرمتي کوي د ختم نبوت د هغه مضبوطې عقیدې چې د هغې خلاف چې کوم نه هغه باقاعده سرکشۍ مظاهره کوي څوک د صحابه رضوان الله علیهم د هغې خلاف چې کوم هر د سرایي کوي باری تعالیٰ زموږ د وطن محفوظ کې او داسې قسمه خلک چې کوم نی باری تعالیٰ ورته هدایت وکړي هدایت یې په نصیب کوي چې نی باری تعالیٰ نست و نابود کړي آخره خاتم بالایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې هم ټول وکړي برخه وکړي سانه شر فساد فتنو نه امن هم ټول ته حفاظت راکړي د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندگی تیرول آسان کې غیر طریقونو ته باری تعالیٰ نفرت پیدا کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سنت و